الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين بر محمد و اهل بیت محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه دوستان عزیز علماء کرام کو تشریف فرما دی خاص کر استاد محترم भाई सभी हसन मुजाहिरी कार्यक्रम से खबरें पड़ी हुए बहरहाल अल्लाह तो गोटो अल्फाज सरा तवसुल पर शहीद और ददी शहीद सर दसुर मलगरी शहीदान शहीदी के जाफरिया कुल शहीदान खान वजीर मामा और दमूर और इरफान शहीद जो टोरो पहाड़ सूरह फातिहा अल्लाह ताला द करबला शहीदानों सर महशूर की दोस्तानी अजीज दिन ढेर ज़्याद अहमियत लरी बगैर द मुकदमे दगना शुरू शुरू टाइम ढेर वाला सुनो और दे उसके नास को बस हदीस मज़न तारफ द तो बेहतर है दी बंदिया तो खबरें वो दिन ढेर ज़्याद अहमियत लरी दिन दोरा ज़्याद अहमियत है सयो लाख शलसलोर ज़रा पैगम्बरान और गद बाद दग पैगम्बर औसिया वरपसे सोरा अवलिया सोरा मुज्तहिदीन कुमा सिलसिला दा ओहदे इलाही सरा मरबूता दे मुतसिला दे जब सोरा ज़हमतुना कीगी जब सोरा तकलीफुना कीगी दा आर योशी तकलीफ दा चशे कीगी दा मेन को मकसद दे और मतलब दे आखिरी को नुक्ता दे का दिन दे महवर दिन दे जगह खुयीचा वमन यब्तगी गैर al-इस्लाम दीना फलन युक़बल मिन्हु का बले अकीदे सरा लाड़े दीन इस्लाम न बगैर यो बल दिन सरा चत लाड़े नो दा बिल्कुल दा न कबूली दा बस महवारी शे सुकून दे मरकजी शे सदा तोले ख्वारियानी को भी की दा दीन इस्लाम दे दीन इस्लाम ढेर ज़्यादा अहमियत लारी उस पर पैगम्बर वरस्ता हदीस बयानों बना बताओ उसका अंदाज़ा वो लगेगी स दीन चोरा ज़्यादा अहमियत दे और अमगवा के नखोद से कला का गोरा बा अहमियत शे सगना चौक जान कुर्बान की और गता बिया कुम फजीलत और कुमा दराजा गता बिया रसीगी शहीद शहीद बना ढेर ज़्यादा खबरी दी खत्म दो वाला नदी और ढेर खरो और ढेर ज़बरदस्त
روایت ته پیغمبر اکرم دی سړي ته انسان لږ سوچ وکړي انسان ته پاته ولګېږي چې د شهید کومه درجه دی او دین څومره اهمیت دی د دین څومره اهمیت دی دا دې حدیث کې بیان شوی دی هغه داسې دی چې پیغمبر د خدای ارشاد فرمایي چې ان اورده لك بلاء فاجعل مالك دون دمك کچېرې تا باندې څه بیماري راغله دی بدن باندې نو بیا ته څه شی تا سړي غا قربان کا مو یو کان سیاره اپریشن دی پیسې نشته دی پټه خالص کا قرضا وکړه څه وکړه خو د بیمار ورسوه دې هم داسې کا د پیغمبر یې څه ان اورد لك بلاء ته هر قسم ته ابتلا کې ته مبتلا شوې څه بیماری کې ته مبتلا شوې کور والا د چوک بیماران شو د انسان د جسم دا ډیر زیات اهمیت لري دینه کا مال دی کا پټه دی کا څه شی دی کا دی جسم نه قربان کا دا جوړ کا څه یو غوته د خوږي یو وخت د خوږي ازمکه اسمان در باندې یوي ها نو لاړ شه د دې علاج وکړه چې د دې بدن ته راحت میلاو شي فإن تجاوزك البلاء او کله د بیماری درنه خاتمه شوه ته جوړ شوې صحتیاب شوې پیسې وې څه وې څه وغار څه تا خرج کو او ټیک شوې فاجعل مالک ودمک دون دینک بیا هغه جسم هغه بدن اور هغه پیسې څنګه پیسې تا دی جسم نه قربانولې هغه پیسې او هغه بدن د اردوا عقیده نه قربان کړی دا بیا دین نه قربان کړه څنګه پراته څه کولو چې دا بیمار دی کوم ډاکټرانو ته به څه تا کولو دا بدن دا جسم دا بیا دین نه قربان کړه ویلې واجه خې ورسته دی وجنه فإن المسلوب من صلب دينه والمخروب من خرب دينه اذا خانه خراب هغه کس دی چې دین خراب وي بیمار هغه کس دی چې دین بیمار وي چې عقیده بیمار وي تاسو سترګې نه غړو مو ټول علاقې کې هر چې تم د سیدی خاص کړه مو پښتنو علاقې کې سمو د انسان کوم جسم دی د څه شي نه قربانو څه پټي باندې لانجا وا پټي نه قربان کړ او بو باندې لانجا وا دوا ورونه مړ کوستو کې تیر کاله پړې باندې لانجا دا پټې دی او دا ما پړې نمبر دی او تا پړې نمبر دی باندې دوا کسانی مړ غي څه نه اریو عظیم څه کوم مقصد وي کوم خام مقصد ولادي هغه عظیم مقصد نه قربانې دسه دی اریو شی هم دسه دی تو مقصد انسان نه څوره شیان قربانیږي دا غوښه دی دا پسه دی دا حلال خو دا قربان خو دا انسان وخوري او بیا کوم یو شی څنګه هغه پسه ناکام دی مو یو څنګه قربان خو هغه پسه وخوري هغه څه شی دی هغه غوښه دی هغه پټی دی هغه دی ځناور نه قربان کو او مو څه کو هغه انسان هغه پټی نه قربانو دین یو خاص اهمیت لري دیو جنا خو کوم کس دی دین نه ځان قربان کی دغه څوره اهمیت دا یا څو منټه نور واخلم څه شپږم مولا ارشاد فرمای څه لشهید ست خصال شپږ قسمه خصوصیات دي د شهید او هغه شپږ شان دي حدیث کې خیالي دي څنګه ایو شي د پارا انسان څوره تیاری کوي او انسان څوره خواري کوي او امام خمینی رحمت الله علیه هغه کول خبره څه شهید هغه کوملیار دی چې یو عارف کامل غا سلو کالو کې دی کوي او شهید غا کوملیار دی غا لحظو کې سکندونو کې غاته کوي دا هغه خبره دی چې امام صادق علیه السلام یې څه شهید لپاره شپږ خاصلتونه دي
ټولو نه اول ټوله دنیا غ دپاره کوشش کوي دته څومره عبادتونه کوي ګناهانو نه ځان ساتي څه کوي څه کوي هغه څه شی دي فی اول دفعتین یغفر له څه څنګه دغه وینه ځمکې ته ورسېږي هغه ټولې ګناهان معاف ټولې ګناهان معاف څه د څومره ښه دي دپاره کوشش کوي څومره ښه دي دپاره محنتونه کوششونه کوي دې خبرې دپاره څه د ما عاقبت په خیر شي او زه عاقبت په خیر په ایمان باندې د دنیا نه زه لاړ شم او هغه شهید هغه څنګه شهید شي هغه وینې رسېدو سره دغه ټولې د څومره ګناهانې دي هغه بخشش وي بیا امام یې څه امغه ساتي چې هغه نسله یې وتل یې نه دی ویرا مقعده فی الجنه فرشتې ورته وښیي خپل ځای جنت کې کوم ځای دی هغه ځای د ورته فرشتې وښیي چې دغه ځای دی بیا هغه د بعد دریم دا دی چې هغه ته به فشار قبر نه میلویږي علماء جمع دي ملګري دا ټول موجود دي ته پاته دي څه ډېر کم کسان به داسې وي چې هغو ته فشار قبر میلاو نشي او ما خو هغه قراتي نه مو دا خبره اورېدلې وه چې هغه ویلو چې قبر کې چې څوک هم قبر ته لاړ نکرین به هغه نه تپوس کوي یا هغه نکرین دي یا زیات هغه مبشر و نذیر دي مختلف نامې ورته خلي څه که چېرې هغه ښه کس وي خو څه څوک هم څه کله وفات شو څه څوک هم دی کېدای شي چې هغه ډېر نیک کس دی هغه به ورته ښه جواب ورته ویرږي خو تپوس به هغه نه کېږي چې من رب وکړه من نبي وکړه من دین وکړه من کتاب وکړه دا ټول تپوس به هغه نه من امام وکړه دا ټول تپوسونه به هغه مردانه کېږي چې څوک مړ شه الا شهید چې شهید نه تپوس نه کېږي هغه قراتي غواجه خیاله چې غواجه دا دی چې غځېږي څه شي تپوس کېږي قبر کې چې قبر کې د عقیدې تپوس کېږي چې خدای د چوک دی پیغمبر د چوک دی امام د چوک دی او دې عقیدې نه خو دې ځان قربان کړی دی دا امتحان دې پاس کړی دی دغه کس ته چې تا امام چوک دی چې هغه امام په سر هغه سر قربان کړی دی دا لکه داسې دی چې لکه یو پی ایچ ډي ډاکټر وي هغه راته امتحان ښلی چې ته ای بي سی ډي پورې ولیکه چې ته لیکلی شې که نه شي لیکلی وکړو دا امتحانات هغو ټول پاس کړي دي هغه ته کله چې هغه یقین شوی دی او هغه د بعد هغه دې عقیدې باندې خپل ځان قربان کړی دی نو دې کس ته به فشار قبر خود پرېږدی چې هغه یې قراتي وینو چې هغه ته هغه نه سره تپوس نه کېږي بل خاصیت یې دا دی وَيَأْمَنُ مِنْ فَزَعِ الْأَكْبَرِ د قیامت مختلفې نمې دي دوستانو هغو نمو کې یوه نمې فزع اکبر دی څه هغې ورځې به ډېر فزع وي او ډېر فریادونه به وي مختلف خلق به یې څه فریادونه به وي حدیثو کې راغلي دي څه پیغمبران به یې څه نفسي نفسي او هغې ورځې به دا ډېر په آرام وي دا هغه ورځ چې هغې ورځې وایي چې دا دومره ستره ورځ دی دا دی دا دی هغې ورځې به پل صراط باندې دا ډېر اسانۍ سره پورې کېږي بیا یې چې هغې په ورځې باندې به ویوضع علی رأسه تاج الوقار والیاقوت منها خیر منها من الدنیا والآخره چې کوم تاج د دې شهید په سر وي قیامت په ورځې باندې دغه یو یاقوت هغه دومره قیمتي دی چې دنیا و ما فیها دنیا کې ته څه شی دي هغه نه د هغه یاقوت قیمت زیات دی چې کوم د شهید هغه تاج کې لګېدی دی او بیا داسې دی چې خال به هغه ټایم کې انتظار وي چې که څوک د موږ شفاعت وکړي او دا به شفاعت کې د اویاو کسانو یا یې څه اویاو زرو یا څوره څوره خو به هر حال دا به خلکو شفاعت کې غیر دا کس به شفیع جوړېږي اصل وجه څه دی وجه همدا دی دوستانو چې دوی هغه شی قربان کړی دی چې هغه نه پاسه قیمتي بل څه شته نه دي او هغې نیکي ته دوی ځان رسولی دی لکه څنګه څلورمې سپارې کې یې ګاز پیله لکیره چې لن تنالو البر
حتى تنفقوا وقع مما تحبون یو خو مما تحبون داسې وي چې کېدای شي هغه د ټوکو والا مما تحبون وي په دې باندې هر یو انسان پوهېږي چې ځان ډېر شیرین دی خپل ځان دا ډېر خوږ دی چې کله خپل ځان نه دا تېر شوی دی او اوس کې دې څومره قدر پیدا کړی دی پروردګار سره دغه حدیثونه انسان پړو کې انسان حیران پاتې شي چې پیغمبر د خدای یې چې دا شهید کله کور نه لاړ شي دا د پیغمبر حدیث ما څو وخت مخکې پړاو کړی و چې کله دا شهید کور نه لاړ شي د دې شهید یو جانشین پکار دی چې هغه د دې بچیو دغه کفالت وکړي پیغمبر د خدای چې پروردګار د دې جانشین جوړیږي د دې کس الله اکبر خدای د دې جانشین جوړیږي بیا چې څوک د دې شهید بچیو سره هر قسم ته نیکی ورسره وکړي چې دا خوشحال کی بیا پروردګار یې چې د ما رضایت د دې رضایت کې دی د ما خوشحالي پروردګار یې چې ته د ما راضي کې ته د ما خوشحاله د شهید بچي خوشحال او ته غا راضي که ته غا خوشحال که او زه به درنه خوشحال شم ځینو شهیدانو والا خبرې د یوه شهید والا خبره مې ذهن ته راغله دې باندې اوس ختم کړم لکه څنګه قرآن مجید آیتونو کې دا خبره شته دی کوم څه شهید زنده وي خو تاسو خبر نه یو یی چې تاسو شعور نه لرو یا یی چې تاسو سره دا ګمان مه کوو څه غمړه دي هغه زنده دي او د کوم وخت دي ملګري دي سفیر هغه حرکت هغه وغیره جو ته پاته دی څه یو شهید دی شهید سید مجتبی نومیږي او گلزار شهدا کې هغه ځای کې قبر دی ورته لاړ شو او مولانا دی سید دی او شهید شوی و د دې یوه وړه بچی دی سکول کې څه کله استاد ورته وویلو چې کوم پراګرس ریپورټ لیکلی شي که د پراګرس ریپورټ باندې چې دستخط وکړي چې د کومې نمبرې بچي اخیستي دي د پلار ته وویل چې دی بیا دستخط دا بچی کله څه کور ته لاړه دی پلار خو شهید شوی دی او ډېره ژړېدلې سبي به ما استاد بې عزته کوي او پلار به نشته دی د دستخط به څوک کوي خوب یې ولې شوي دي خوب کې پلار ولیده پلار ورته یې څه بچی ته ولې خفه یې ته څه شي په خفه یې ولې څه چل دی راورته یې څه بابا جان ما خو استاد بې عزته کوي ته شتان یې نو د دستخط په ما پر اچو کوي زه څه خفه کېږم شهید خو مړ نه وي شهید زنده وي او ته پاڅه د ته پراګرس ریپورټ باندې غما خو سید شهدا د دې ټولو شهیدانو سردار د مولا حسین یا قادر ټکي وکړو څه کله د لسمه ورځ وه مولا حسین کله راغله اخري ځان پره خور نه کله څه رخصتي راخسته کله یې څه خور نه رخصتي راخسته دوستانو د داسې یوه خبره دی ما خپل استاد نه دا واورېدو چې روي د یې څه دغه ټایم کې د خیمې پرده به کله لږ باندې اوچاته شوه کله به بیا ټیټه شوه چې روي یې چې زه نزګیر شوم چې دا څه وجه دی چې دا پرده د لږه اوچاتېږي او بیا د بیا ټیټېږي نو کله څه ما سوچ وکړ سترګې مې وغړولې مولا حسین د پرده اوچاتۍ وړو بچیو لمنو نه نیولې دی وړو بچیو لمنو نه نیولې دي بیبیانو لمنو نه نیولې دی دې وجې نه چې ټولو بیبیانو ته پاته وه چې حسین لاس موسارو باندې شته دی د سیوره موسارو باندې شته دی ځکه د بیبیانې ورته یې چې بادشاه حسینه چې ته لاړ شي نه مو د چا ته پرېږدی روي چې ما سترګې غړولې چې کله مولا حسین خیمې نه کله راووته روان دی یوه طرف ته حملې وکړي بل طرف ته حملې وکړي سترګې مې غړولې چې یوه بیبي خیمې نه راووته یو لوړ ځای دی تلې زینبیا باندې ودرېده تلې زینبیا باندې ودرېده سترګې د غړۍ چې یوه ژور ځای کې دی چوک تورو ګذرېږي چوک د
کنیزو گذرېږي چوک د ګاډیو گذرېږي ورمنې مخواله ولو برې ساته دي اما فیکم مسلم آیا تاسو کې څوک مسلمان شته دي دوستانو دغه هغه وخت دی چې شمر ملاون ورو ورو رازګېږي د مولا حسین تلې ته د ورو ورو رازګېږي دوستانو ورمنه د سترګې غړۍ باسنه د سترګې غړۍ چې دا ملاون د مولا حسین ته د ورو ورو رازګېږي خو داسې وخت ورغللو چې د مولا حسین سینه درنه شوله مولا حسین سینه درنه شوله نه پوهېږم چې دا څنګه وخت و چې خور یې باسنه سترګې غړولې او بېکاسه بېواسه ورور یې دې حالات کې ولیده خو زه به ډېره بېادبي نه کوم دا یو ټکی به درته وکړم دوستانو چې کله بیبي سترګې غړولې وشوه اخر کې داسې وخت راغله چې ورمنې هر دوه لاسونه سترګو باندې چېږدولو زمانګې اسمانو کې وویلا شوله جبرائیل اوازونه شروع کړو څو د دنیا خلکو مولا حسین په قدر ورسېدو شهید شو د کربلا ځمکه ولرزېده فلا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أنهم منقلب منقلبون باسمك العظيم العظم على عز الأجل